بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 7 دی. نن به ان شاء الله موږ د مسند او د مسند الیه تعریف کوو. دینه مخکې موږ مبتدا او خبر زده کړو او مخکې مبتدا او خبر ته مسند او مسند الیه وای یا جمله فعلیه کې فعل او فاعل زده کړو او ماغه ته مسند او مسند الیه وای. اول دلته کوم غړي کو جمله اسمیه کې ګوري جمله اسمیه خبریه به مور سره ولیکو ځکه دا د جمله خبریه دوه قسمونه دي. جمله اسمیه خبریه ستوي ګوره دا جمله اسمیه خبریه چې دا د دې بیا دوه جزونه دي. اول جز ته چې دی لکه زید عالم، نو دا زید چې دی کنه دته مبتدا وای او دا عالم ته خبر وای. دای مشهور ترکیبی نمونه دي. ټیک شو جی. اوس دته دا جمله اسمیه کې دا یو مبتدا وی یو خبر وی. په جمله اسمیه کې یو مبتدا وی یو خبر وی. دې مبتدا ته مسند الیه وی، بل نوم یې څه شی دی؟ مسند الیه. او د دې خبر دویم نوم چې دی هغه مسند دی. نو اوس مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته اول د مسند او د مسند الیه تعریف کوو چې مسند څه ته وایي، مسند الیه څه ته وایي. ٹھیک شو. نو د جمله اسمیه اول جز نه مسند الیه وای او دویم جز ته خبر مسند وای. مسند نو ګورئ مسند څه ته وای؟ مسند حکم ته وای. حکم ته ګورئ زم زید باره کې زه خبره کوم، د زید باره کې خبره کوم چې هغه څه شی دی؟ عالم دی. دا د عالم دا خبره ما د چا باره کې وکړه؟ دا د عالم خبره ما د زید باره کې وکړه. نو چې د چا باره کې مونږ خبره کوو کنه، د چا باره کې چې مونږ خبره کوو نو هغې خبرې ته مسند وای. هغې خبرې ته څه وای؟ مسند وای. علمي انداز کې وای، علمي انداز کې وای مونږ د عالم حکم په زید ولګو، د عالم حکم مونږ په زید ولګو. او مونږ داسې ساده انداز کې څنګه وایو؟ یاره مونږ د عالم دا خبر چې دی که نه مونږ د زید باره کې ورکو. ما د زید باره کې دا خبره وکړه چې زید عالم دی. د زید باره کې مې د عالمیت دا خبره وکړه چې یاره دا عالم څوک دی؟ زید دی. زید نو دا عالم خبره ده، د عالم خبره ده. او د چا باره کې چې کړی که نه نو هغه زید دی. زید نو دې خبرې ته حکم وای. دې خبرې ته څه وای؟ حکم وای. نو اوس مونږ وایو مونږ چې مخکې وي که نه یاره ما د زید باره کې د عالم خبره وکړه چې زید عالم دی، نو د زید باره کې ما د عالم خبره وکړه. اوس په لږ علمي انداز کې وایو د زید په باره کې په زید ما حکم ولګو، په زید ما د عالم حکم ولګو، په زید ما د عالم حکم ولګو. ټیک شو. اوس په نور علمي انداز کې لږ ښه علمي انداز کې وایي د زید اسناد می د عالم اسناد می د عالم نسبت می زید ته وکړو. مونږ وایو یاره ما د زید باره کې د عالم خبره وکړه. په علمي انداز کې وایي ما په زید باندې د عالم حکم ولګو، ما په زید باندې د عالم حکم ولګو. اوس لږ ښه علمي انداز کې وایو ما د عالم نسبت مې زید ته وکړو، د عالم نسبت مې زید ته وکړو. نو مونږ د چا نسبت وکړو؟ د عالم نسبت هم وکړو. چا ته م وکړو؟ زید ته م وکړو، زید ته. نو مونږه چې دا کم نسبت چې شوی که نه هغه ته مسند وای. د مسند د عالم د نسبت هم زید ته وکړو نو د عالم ته مسند وای. او د چا ته چې نسبت کړی هغه ته مسند الیه وای. چا ته چې نسبت شوی وي هغه ته مسند الیه وای. ټیک شو. نو مونږ وایو یار د زید باره کې مونږ خبره وکړه، د زید باره کې خبره وشوه، د زید باره کې خبره وشوه. نو وایي یاره په زید حکم ولګېدو، په زید حکم ولګېدو. نو مونږ اول د عالم حکم په چا ولګو؟ په زید باندې. نو اوس مونږ وایو یاره په زید د عالم حکم ولګېدو. نو دته د عالم ته محکوم به وای، محکوم به وای، مسند ورته وای او مخبر ورته وای. او دا زید چې دته ته محکوم علی وای، محکوم علی چې په د حکم ولګېدو، په د حکم ولګېدو. اوس مونږ وایو یاره دا عالم چې دی دا مسند دی، د نسبت زید ته وشو. د چا نسبت چې وشي هغه ته مسند وای. د کوم خبرې نسبت چې چاته وشي که نه نو هغې خبرې ته مسند وای. او چې چاته نسبت وشي هغه ته مسند الیه وای. مسند الیه یعنی چې دته اسناد شوی دی، الیه اس کی طرف، د طرف ته
مسند نسبت شو اوس دا مسند او مسند الیه نه دی دا مونږه دوه خبرې یو بل سره ملاو کړي دا مسند مونږه د مسند الیه سره ملاو کو نو دې ملاویدو ته اسناد وای اسناد ٹھیک شو اسناد ٹھیک شو نو دا اسناد به کله جمله اسمیه کی وی کله به جمله فعلیه کی وی ٹھیک شو نو زید مسند الیه دی او عالم مسند دی نو دا مسند چې کنه دا حکم دی دا مسند څه شی دی حکم دی خبره ده مسند خبره ده نو دته مونږه حکم وایو دی خبره ته وایو حکم وایو او مسند الیه چې کنه مسند الیه نو دا په زید باندې حکم ولګیدو په زید باندې حکم ولګیدو ٹھیک شو په زید باندې حکم ولګیدو ٹھیک شو نو دا اسم چې اسم دا مسندم کې رشي مسند ٹھیک شو دلته کې اوس مسند لري او دلته د عالمونم اسم دی نو دا موږ سره مسند شو نو دینه معلومه شو چې اسم چې کنه اسم دا مسند او مسند له دوانه کې دي شي مسند او مسند له دوانه کې دي شي فعل صرف مسند وی مسند له نشي کېږي او حرف نه مسند وی نه مسند له وی لکه اوس موږ سره ګوري ضربه چې کنه ضربه دا فعل دی او زید را سره فاعل دی زید را سره فاعل دی نو دا ضربه چې دی کنه دته فعل هم وای مشهور نوم فعل دی ترکیبی نوم او دته مسند هم وای مسند یعنی چې د نسبت زید تو شو چې دا وخل چا وکړه زید وکړه نو دی زید ته فاعل هم وای ترکیبی نوم فاعل دی او دته مسند الیه هم وای مسند الیه نو د زید نسبت د وخلو نسبت چاته شو زید تو شو ٹھیک شو نو د وخلو حکم پچاو لګیدو په زید باندې ولګیدو نو زید چې دا وخل حکم دی حکم ٹھیک شو خبره ده زید باندې ولګیدو ٹھیک شو نو دی وخلو ته حکم وای ٹھیک شو مسند دی دا حکم دی خبره ده د چا باره کې خبر او شو د زید باره کې د وخلو خبر او شو چې زید وخلو کړو نو دې خبرې ته حکم وای نو اوس موږ وایو په زید حکم ولګیدو په زید د وخلو حکم ولګیدو ٹھیک شو اوس دته وای یاره د حکم ته د مسند نه یعنی د اوس موږ په علمی انداز کې دا وخلو نسبت دغه تکو د وخلو د حکم په زید باندې لګاو د وخلو د خبره د زید باره کې کو خو علمی انداز کې کو نو علمی انداز کې وای و یاره د زید د وخلو نسبت زید تو شو د وخلو نسبت زید تو شو د نسبت ته مسند وای د نسبت ته سوی د یوې خبرې نسبت چې چاته وشي کنه د یوې خبرې نسبت د والو نسبت زید تو شو کنه نو د والو ته مسند وای او د زید طرف ته نسبت شو کنه زید طرف ته نسبت شو نو چې چا طرف ته نسبت شي نو هغه ته مسند الیه وای د چا باره کې چې خبره وشي هغه ته مسند الیه وای او کومه خبره چې وشي هغه ته مسند وای لکه د وخلو خبره وشوه دته مسند وای او چې چا وخل کړي دي هغه ته مسند الیه وای چا چې وخل کړي هغه ته مسند الیه وای نو مسند او مسند الیه یا فعل او فاعل دا جمله فعلیه خبریه شو نو دینه معلومه شو چې دا فعل صرف مسند کېدی شي مسند الیه نشي کېدی صرف مسند فعل به همیشه صرف مسند وي اسم چې کنه اسم دا به کله مسند الیه وي کله به مسند وي دا دوانه کېدی شي اسم مسند او مسند الیه دوانه کېدی شي فعل صرف مسند کېدی شي حرف نه مسند وي او نه مسند الیه وي دا اسم نه دی ٹھیک شو حرف نه مسند کېدی شي نه مسند الیه کېدی شي صحیح ده امید ده په دې به تاسو پوه شوي اوس د دې مونږه د فارسی عبارت وایو بدان کې تپوش چې مسند حکم دی مسند ماته سوي دا ضربه دا مسند دی نو دا حکم دی حکم د وهلو دا حکم په چاو لګیدو په زید باندې نو دا وخل یو حکم دی نو دته مسند وای مسند حکم دی مسند خبره د چا باره کې وشوه د زید باره کې وشوه نو دا مسند یو خبره ده نو دې خبرې ته حکم هم وای او بیا د حکم ته مسند وای ٹھیک شو نو بدان کې تپوش چې مسند حکم دی و مسند الیه آچه او مسند الیه هغه دی چې برو پدی حکم کند پد حکم وشي یعنی په هغه حکم وشي مسند الیه هغه دی چې په چا حکم وشي چې په هغه حکم وشي چې په هغه برو معنا چې په هغه حکم وشي
ٹھیک شو لکه مسند حکم وي او چې په چا حکم وشي هغه ته مسند الیه وایي نو ګورئ بدان کې مسند حکم ته پوه شه چې مسند حکم دی و مسند الیه چې او مسند الیه هغه دی چې برو حکم کند برو حکم کند په هغه برو معنا په هغه چې په هغه حکم وشي یعنی په هغه حکم وشي دا مسند حکم دی خو چې په چا باندې حکم ولګي کنه هغه ته مسند الیه وایي لکه اورئ دا ضربه حکم دی خو دا حکم په چا ولګېدو په زید یعنی دا ضرب کار چاو کو زیدو کو نو دا ضرب چې دا ضربه دا مسند دی دا حکم دی دا مسند دی خو چې دا حکم په چا ولګي که نه هغه ته مسند الیه وایي نو په زید باندې دا حکم ولګېدو یعنی دا ضربه خبره ده خبره د چا باره کې وشوه د زید باره کې وشوه نو دا کومه خبره چې ده دته حکم وایي او چې د چا باره کې وشوه دته دغه وایي دته مسند الیه وایي ګوره دا ضربه وخل دا وخل یو خبره ده نو دا وخل خبره چې ده دا د چا باره کې وشوه د زید باره کې چې زید وخل وکړه زید دا کار وکړو نو دا زید چې کوم کار کړی دی که نه دغې ته حکم وایي او دغې حکم ته مسند هم وایي نو مونږ وایو یاره دا زید چې کوم کار کړی دته مسند وایي یا د دې کار نسبت د دې کار نسبت زید ته وشو یعنی چې دا کار چا کړی دی زید کړی دی نو دا زید چې کوم کار کړی دی دته مونږ علمي انداز کې وایو یاره د دې کار د دې ضرب کار نسبت زید ته وشو چې دا ضربه وخل چې دي که نه دا د زید وکړل نو د ضرب دا نسبت زید ته وشو د ضرب نسبت زید ته وشو نو چې کم نسبت شوی هغه ته مسند الیه وایي او چاته چې نسبت شوی یا کم نسبت چې شوی هغه ته مسند وایي کم نسبت چې شوی کم خبره چې شوی هغه ته نسبت وایي مسند وایي مسند او د چا باره کې چې هغه خبره شوی هغه ته مسند الیه وایي په چا چې دا نسبت لګېدلی هغه ته مسند وایي هغه نسبت نه دی نسبت ته مسند وایي نسبت خبرې ته وایي خبرې ته دا وهل یو خبره ده نو دته علمي انداز کې حکم هم وایي او نسبت هم ورته وایي حکم هم ورته وایي نسبت هم ورته وایي نسبت دته نسبت هم وایي یو د وخلو ته حکم هم وایي او د وخلو ته نسبت هم وایي نو مونږ ورته په ساده انداز کې وایو یاره د دې وخلو حکم په دا وخل چې دی که نه زید وکړه مونږ وایو یاره زید وخل وکړل نو دی وخلو ته حکم وایي نو مونږ وایو یاره د دې وخلو حکم په زید ولګېدو یعنی چې دا وخل زید کړي دي نو د وخلو حکم په زید ولګېدو اوس دې وخلو ته نسبت هم وایي نو مونږ وایو یاره د وخلو نسبت زید ته وشو د وخلو نسبت زید ته وشو چې یعنی د زید وخلو کړه نو دې نسبت ته مسند وایي دې نسبت ته مسند وایي او چې د چا باندې دا نسبت لګېدلی که نه په چا چې دا نسبت ولګېدو د چا طرف ته چې دا نسبت وشو زید طرف ته نسبت وشو نو دته مسند الیه وایي امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي نو بیا ما تاسو وي چې دا فعل دا همیشه صرف مسند وي مسند الیه نشي کېدی اسم کله به مسند الیه وي کله به مسند وي دا دواړه کېدی شي اسم دا مسند هم کېدی شي مسند الیه هم کېدی شي فعل صرف مسند وي او حرف نه مسند وي نه مسند الیه وي نو موږ ته همدغه وایي بدان کې ته پوه شه چې مسند حکم دی او مسند الیه چې او مسند الیه هغه دی چې برو په هغه حکم کند حکم وشي اسم مسند مسند الیه اسم مسند الیه توان بود بویخه بود بود بنوي بود معنا دا وو او تود معنا دا شي دی ٹھیک شو اسم مسند او مسند الیه توان بود راتلی شي اسم مسند هم راتلی شي مسند الیه هم راتلی شي اسم مسند توان بود اسم مسند راتلی شي و اسم مسند الیه توان بود اسم مسند الیه هم راتلی شي ٹھیک شو نو اسم مسند الیه مسند او مسند الیه اسم مسند او مسند الیه توان بود راتلی شي و فعل مسند باشد او فعل مسند وی باشد معنا وی فعل مسند وی و مسند الیه نتوان بود مسند الیه نشی راتله فعل مسند باشد فعل صرف مسند وی و مسند الیه نتوان بود او مسند الیه نشی راتله و حرف
نه مسند باشد حرف نه مسند وي و نه مسند الیه او نه مسند الیه وي حرف نه مسند وي نه مسند الیه وي او فعل صرف مسند باشد مسند الیه نه توان بود ٹھیک شو او حکم مسند باشد و مسند الیه باشد حکم مسند الیه مسند الیه توان بود مسند او مسند الیه دوانه راتلی شي فعل صرف مسند باشد مسند الیه نه باشد ٹھیک شو مسند الیه نه توان بود حرف نه مسند باشد نه مسند الیه باشد ٹھیک شو امید ده پدې بتا سو پوه شوی ٹھیک شو نو دا زمونږه د نن ورځې درسو او امید ده دا درس پستا سو خوښ شوم وي او پدې باندې یو ځل بیا وره ان شاء الله ډیر خبر په پوه شي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام